أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. دا سورة حج دی فارا ولسم دا سورت دویستم دی آیات یو پنځوسم دی. نن پر دې بیان کوو چې د قرآن دشمنان څوک دي. آیا دا قرآن پر چا بد لګیږي؟ د قرآن سخت سے سخت دشمنان څوک دي؟ زما ورونو، د قرآن مجید دشمنان نه یهودي نه نصارا دي نه هندوان دي نه آتشپرست دي. تر ټولو سخت سے سخت دشمنان چې دي هغه مسلک پرسته، هغه چې کوم د اسلام په جامه کې دي. نوم یې شیخ الاسلام ایښی دی، نوم یې مناظر الاسلام ایښی دی. دی ځان ته شیخ الاسلام وایي، شیخ القرآن وایي. دغه فرقه پرسته دا د هغه خلکو مسلمانانو دشمن دی کوم چې هغه د الله کتاب بیانوي. دا شیخ الاسلام دا د خپل فرقې دپاره د الله قرآن باطل جوړوي، د الله کتاب کمزوري کوي، د خپل مسلک خبره پر لوړوي. لکه د نن سبا اهل حدیث دي، دا د اسلام د قرآن سے سخت دشمنان دي. دا هغه رقم فنچفیلیان دي، دا د اسلام د قرآن مجید سخت دشمنان دي. دا هغه رقم توحید او ټرسټ والا، دا هغه رقم توحید او ټرسټ والا چې کوم عثمانیان دي، دا د قرآن سخت سے سخت دشمنان دي. دا هغه رقم تبلیغیان دي، دغه تصوف والا ډلې دي، دغه دیوبندیانو بریلیان، دا د قرآن سخت سے سخت دشمنان دي. ولې د رب کتاب پر دې گواه دی. په هر مسله کې پر دین پیسې اخیستل، د رو راتګ و مړي ته د انبیاو د شهدا بدنونه نه خاورې کېدل، د الله د قرآن باندې روایات بالا ګڼل. الله والذین هغه خلق، هغه شیخ الاسلام، هغه مناظر الاسلام، هغه شیخ الحدیث سعو، هغه کوشش کوي فی آیاتنا، زموږ په آیاتونو کې معاجزین، د عجز کولو دپاره، د باطل کولو دپاره. دا د دې کوشش رو دی. د الله قرآن گواه دی چې سړی مړ سو بدن خاورې کېږي. دی وایي دا زموږ ایمان دی چې شهدا ثابته پراته دي، انبیا ثابته پراته دي، رو راځي بدن لره. نو دا دې څه کې د الله کتاب عجزه کوي باندې باطله کوي باندې. الله اولئک دا خلق چې دي اصحاب الجحیم، دا خاوندان د اور دي. دا برای نام پیر، دغه آغا خیل، دغه پیران، دغه 2 نمبر خلق سره کم سی. دا د الله کتاب ته صفا صفا ووایه. کم مسلمان چې په کم مسجد کې د الله قرآن بیانوي، دغه مسلک پرسته د دغه مؤمن مسلمان چې کم قرآن وایي، د دې مرګ جایز کوي. و اذا تتلا، کله چې بیانېږي علیهم پر دغه شیخ الاسلام باندې، پر دغه پنجپیري باندې، پر دغه سني باندې،
علیهم پر دی باندې آیاتون آیاتونه زموږ بینات واضح واضح چې څوک غیر الله راننګي چې یالي مدد دا کافر دی څوک وایي چې دا بدن لره رو راځي دا د الله په قرآن کافر دی څوک دغه دیني امور باندې پیسې اخلي اجرت اخلي دا کافران دي څوک چې د الله د قرآن پنځ فیصله نه کوي دا کافر دی الله وایي انبیا انسانان دي او نور نه دي خوراک یې کوي او چشل یې کول دوی د خاورو پیدا شوي دي په خاورو کې به خاورو کېږي سیسي الیادیس دي پنجپیریان دي دا ټول وایي د انبیا بدنونه دغه پراته دي کله ته سپا سپا بیان وکې تعریفو پیژنې به معلومیږي به فی وجوه الذین په مخانو د هغه خلکو کې کفرو چې کافران کافر دغه شیخ الاسلام دغه سلفیان دغه الیادیس دغه تبلیغان دغه دیوبندیان المنکر دا ناراضي به وینې خوابدي به وینې او دشمني به ظاهره شي چې ته د الله قرآن بیانوې چې څوک د الله قرآن عاجزه کوي مذهب پر غالبوي روایات پر غالبوي یکادون نزدې دي دغه شیخ الاسلام مناظر الاسلام دغه شیخ الحدیث یستون چې حمله وکړي بالذین پر هغه خلکو باندې یتلون چې هغه وایي علیهم پر دوی باندې آیاتنا زموږ آیاتونه الله پر دغه مؤمنانو دغه کافران مشرکان دغه سلفیان بېدینه د دوی دا عقیده ده چې مړی سړی پېژني او د ورسه په مدینه کې پر نبي اسلام پر قبر باندې هلته لیکلي دي بالا پر دغه اجره باندې چې څوکه ګایېږي دا کېدلی شي سستي د غږ د وجه اخیستي اعمال برباد شي نبي اوري نبي تا پېژني دا د کفر عقیدې لري دا سلفیان الحدیث زما ورونو نو خپل ورته وایه دغه پنجپیري ته ووایه دغه توی ټرسټ والا ته ووایه د عثمانیانو ته قول ورته وایه په نبیکم زه ته خبر نه کدر بشرم په ډېر بد من ذالکم تر دغه خشم چې ته مؤمن وژنې شهید کوې په څه وجه چې د الله قرآن وایي ستا کفر ښکاره کوي ستا منافقت ښکاره کوي دا فرقې په اسلام کې شرک دی کفر دی النار اور دی وعده الله وعده کړی الله پاک الذین دغه خلکو سره کفر کافران هر شیخ الاسلام کافر دی هر شیخ مناظر اسلام کافر دی ولې چې د الله په قرآن فیصله نه کوي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون الله زما د آیاتو انکار نه کوي مګر کافران خلک په هره مسله کې د الله قرآن ګواه دی دا ختمونه دا تعویضونه دا رنګارنګ فتنې دا ولې په نور ملکو کې نشته چې زموږ په پاکستان کې شته خاص کر زموږ د پښتنو دا زموږ مشران دا د یهودو نصارا غلامان دي خپل عسکر وژني خپل فوج وژني دا وجه دا ده چې دا مسلمانان نه دي ولی مسلمان هغه دی چې د ځان لپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان لپاره خوښوي ته خپل عسکر په وژنې خپل فوج په وژنې د امریکې او د برطانیې او د اسرائیلو دپاره افسوس دی زموږ مشران لیوان دي دا ظالمان مسلمانان نه دي د یوه سړي د یوه مؤمن قتل دی لکه ته چې ټوله انسانیت قتل کې یو انسان بچاول لکه ټول انسانیت چې بچاو کې زما ورونو قرآن زده کوي په قرآن عمل وکړي دغه فرقې پرېږدي دا لعنتیان دي دا د دین اسلام دشمنان دي مه کوئ د الله ویرېږي ذلک الکتاب دی دا د الله قرآن دی په دې باید موږ عمل وکړو
الله او نبی ته نبی کته د ځان یو فتوا جوړه کې زب دې تر دراسته لاس راونیسم شارک به دې پرې کم د دا خلق به تا بیا د ما سره نه کې بچاو زما ورونو قرآن زکی دا شفا ده د دې پښتنه په هغه دنیا کې کیږي وګوره که تورات دی هغه ټوټې ټوټې کې په روایات سره که انجیل دی هغه ټوټې ټوټې کې په روایات سره دا هغه رقم زموږ دی دین یې ټوټې ټوټې کوي په بخاري او په مسلم په نسایي په ابن شیبه او په دې مشکاتو باندې او په وصول کافی باندې په هدایه باندې هر مسلک خپل کتابونه لیکلي دي د الله کتاب کمزوری کوي د الله کتاب باطل کوي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین